نو مرض د انساني جسم د اعتدال د حالت نه وتلو نوم دې ته کوم مرض ویل شي چې انسان د وجود د خپل او مناسب او اعتدال والا حالت نه اوزي بیماری کې مبتلا شي. اگر وجود کې الله رب العزت هر یو شی په خپل مقدار پیدا کړی. لکه مثال په تور اوس شوګر دی خوګه نو دا په هر انسان کې الله رب العزت برابر پیدا کړی. خو چې کله دا د اعتدال د حالت نه اوزي دا زیات شي نو بیا ورته مونږه وایو شوګر ورته وایو. نو دې کس شوګر دی، دا کس د شوګر بیمار دی. څه مطلب د خوږې مقدار سیوا شوی دی یا کم شي نو موږ د شوګر چې کم دی کم شوی دی. نو هر یو چیز الله رب العزت په بدن کې په خپل مقدار کې پیدا کړی دی. نو چې کله بدن دا د اعتدال د حالت نه اوزي، د مناسب حالت نه اوزي، د درمیانه حالت نه اوزي، د دې ته بیا بیماری ویل شي. او بیا دغه بیماری کو د دې انسان علاج نه کوي نو عام قانون دا دی چې دغه بیماری د زیاتېدو د وجې بار بار چې دا بیماری روز تر ورځې زیاتېږي او دا کس علاج نه کوي نو آخر دا چې دا کس مرګ ته کوم دی ورسي. دغه رنګي د بیماری اطلاق او مجازن په روحاني بیمارو باندې کیږي. حسد او بغض او کینه، دروغ او کفر او نفاق دې ټول ته کوم دی دا روحاني مرزونه دي. نو منافقان ټول چې کوم دی په دې روحاني بیمارو کې، په حسد کې، په بغض کې، په دې کې چې کوم دی مبتلا وو. او دا بغض د دوی روزانه ورځ تر ورځه دا چې کوم دی ډېرېدو. ځکه چې د چا سره حسد وي او ته په چا باندې ناسود یې او اگر ورځ تر ورځه چې کوم دی د یوې ورځې نه بلې ورځې ته ترقي کېږي، د بلې ورځې نه بلې ورځې ته ترقي کېږي، عزت یې زیاتېږي، مال یې زیاتېږي، د هغه سره ملګري زیاتېږي. یقیني خبره ده چې کم حاسد وي او ته په زړه کې د حسد وي نو دې چې د هغه ترقۍ ته ګوري نو دې خامخا چې کوم دی خفه کېږي او د زړه هغه ناسودي او د زړه هغه سوء هغه نور چې کوم دی زیاتېږي. نو دقه رنګه منافقانو دوی به چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قاتل صحابو ته به قتل نو هغوی به روز تر روزه مخ په وړاندې باندې روان وو. روز تر روزه به صحابه زیاتېدل، خلک به مسلمانان کېدل، د نبي علیه السلام ملګري به زیاتېدل، روز تر روزه مسلمانانو ترقي کوله. نو د دې منافقانو زړه کې چې کوم سوخ او کوم درد او مسلمانانو کوم ناسودي هغه به روز تر روزه زیاتېدله. او بیا دا هم چې یو سړی ناسوده ومي او د بوزدلۍ د وجې چې چا سره دې حسد کوي، په چا باندې دې ناسوده وي نو د هغه د خپل زړه هغه اظهار هم چاته نشي کولی. یو سړی چې سره بد وکړي یا په چا باندې ناسوده وي نو دې چې بل ته خبرې وکړي د زړه له ګوندګي سپک شي. خو چې خبرې نه کوي یو سړی داسې دی چې هغه چا بد هم نشي ویلی، دې پې ناسوده هم دی نو په خوله کې دننه خوټ کېږي او دې په خوله باندې د هغې اظهار نشي کولی. نو بعضې وخت کې یو سړی ډېر ناسود وي او دې چې کوم دی دننه زړه خوټ کېږي خو په خوله دغه کس بد هم نشي ویلی د یرې د وجې نه، د بزدلۍ د وجې نه. نو دا روحاني بیماري اکثر په جسماني بیماری کې بدل شي. زموږ کتابونو ذکر کړي دي چې د حاسد دپاره کوم سړی چې حسد کوي د چا سره د ده لپاره په دنیا کې دک عذاب بس دی چې دوی څه کولی شي نه او زړه چې کوم دی دننه خوټ کېږي، زړه درد کوي چې هغه ته ګوري هغه ترقي کوي او هغه چې معمولي غونډه کې ترقي ورته میلاو شي نو د دننه زړه درد کوي خو څه ویلی نه شي. نو د حاسد دپاره دغه بس ده. نو منافقانو به چې ورځ تر ورځ نبي علیه السلام ته کتل او صحابو ته به کتل او مسلمانانو ته به کتل، روز تر ورځه به هغوی ډېرېدل، روز تر ورځ به الله رب العزت هغوی له عزت زیاتو، ترقي به وله ورکوله. نو هغوی به دوی ته کتل، د دوی د زړه هغه بلاس هغه به نور سیوا کېدو. او د منافقت د دلتوب د وجې به دوی هغه خپل منافقت هم چاته نشو ښکاره کولی. نو چاته به ښکاره کول نه. او دویمه خبره ده چې د دغې حسد، د دغې بغض، د دغې کینې، د دغې منافقت، د دغې کفر د دې علاج په قرآن کې چې قرآن د هدایت کتاب دی نو د قرآن غوندې د هدایت والا کتاب باندې دوی خپل علاج ونه کړو بلکې علاج کول څه کوي چې دې منافقانو به قرآن پورې چې دې کې د دې علاج پروت او نبی علیه السلام د دغې امراضو ماهر ډاکټر و د دنیا. د نبی علیه السلام نه خپل علاج ونه کړو نو روز تر ورځه د دې بیماري زیاتېدله. لکه څنګه چې یو سړی جسماني بیمار شي دی ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر ته خپله بیماري ووایي هغه وله د هغې مناسب علاج وکړي جوړ شي. خو چې کوم سړی په خپله بیمار دی یو ډاکټر له نه ځي بلکې چې کوم غټ غټ ډاکټران دي ورپورې خندني کوي او چې کوم خلک د هغې ډاکټر په دوايي جوړ شي هغوی پورې هم خندني کوي
نو د دې کس علاج دا ناممکن دی اخر کې به دا کس د مرګ کار کیږي دغه بیماری د وجه نو دکرنګ دا منافقان چې د دې په بیماری وس تر وځه سیوا کېدله او دوی په قرآن باندې په نبی علیه السلام باندې علاج اونکو بلګي ګور خندا کوله نو الله دلته فرمایي فی قلوبهم مرض چې د دوی په زړونو کې مرض د نفاق دا مرض د کفر د حسد دا مرض فزادهم الله مرضا نو هغه مرض ول الله زیات کو نو الله دې اختیار ورکړو چې تاسو مسلمانانو د تکلیف مرض د تاسو په اختیار کې دي نو دوی خپل اختیار غلط استعمال کوو د دوی د غلط اختیار د وجه الله رب العزت دې د کفر هغه مرض هغه زیات څنګه بر ختم الله على قلوبهم کوم خبره کړو چې الله دې په زړونو باندې کوم مخرونه والدي دا دې د عمل د وجه الله والدي دې الله اختیار ورکړو چې تاسو نبی عليه السلام باندې ایمان راوړئ تاسو نبی عليه السلام د تکلیف مرسوي نو دوی خپل غلط اختیار غلط استعمال کوي الله ولې مخرونه هوا نو دکرنګ الله رب العزت دا مرض د دوی د غلط اختیار استعمال د وجه الله د زړه نفاق د زړه کفر اغزيات فزادهم الله في قلوبهم مرض الذي بجنيه کے مرض دی فزادهم الله ازیاد کو اللہ تعالی مرض ولهم دوی دبر عذاب علیم دردناک عذاب دی دبر عذاب دردناک تھی بما كانوا يكذبون فسبب ده كانوا يكذبون چې دوی همیشه دروغ وایي نو دا عذاب د دروغ د وجنو دا عذاب خو دوی د کفر دردناک عذاب چې دوی الله په وجه ده هغه یکانو یکذبون چې دوی همیشه دروغ وایي نو د دوی د عذاب د تش دروغ د وجه نو دا خو دغه منافقت دغه کفر د وجه نو دروغ اگر چې ډیره لویه ګناه ده حدیث پاک کې راځي ګناه کبیره ده غټ ګناه ده او ګناه کبیره ده بل حدیث پاک کې راځي چې انسان یو پر دروغ وي نو دغه د خپل باندې فرشتي مقرر دي نو د رحمت فرشتي دغه خلونه یو میل پاسه باندې کوم دي تختی دروغ ډیره لویه ګناه ده او بعض وخت چې انسان دروغ وی مستقل دی خپل دروغ خپل عادت جوړ کی نو د اکثر د نفاق د منافقت دغه درجه ته رسی او دا منافقان هم چې دی به همیشه دروغ وایي دغه دروغ د وجه نه دی د منافقت او د کفر دغه اعلی درجه ته ورسېد ځکه الله تعالی په سبب د هغه چې دوی به همیشه دروغ وایي نو دغه دروغ د وجې د منافقت او د کفر دغه درجه ته چې کوم دی ورسېدل نو د دې وجه الله پاک فرمایي چې ولهم دوی دبر عذاب علیم عذاب دردناک دی بما په سبب د هغه څه کانو یکذبون چې دی به همیشه د پر دروغ وایي همیشه به کوم دی دروغ وایي دروغ به څنګه وایي د دې په خله باندې دعوه دا کوله چې موږ په الله باندې ایمان راوړل نبی عليه الصلاه والسلام دوی په تاسو ایمان راوړل او آسماني کتابونو ایمان راوړل په ورځ د آخرت مو ایمان راوړل نو دعوه په خله باندې کوله او په ځل کې هغه یقین نو د ځنه به آخرت هم نه منو الله چې کوم دی د څنګه دی هغه شان د آخرت هم نه منو هغه شان د الله هم نه منو او هغه شان د الله پیغمبر هم نه منو چې انسان د خلی او د زړه خله باندې کوم دعوه کوي د زړه سره برابر نه دي د دروغ ویل شي نو دا دروغ بدی وي